السلام علیکم ملګرو په افغانستان کې چې بل شپه کومه زلزلہ راغلی و او هغه څومره تباہی کړې ده نو دا غي نوی اپډیټس هم راغلي دي په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو بل جاوید افریدي دغه زلزلې زدګان د پاره متاثرین زلزلہ د پاره یو ډیر غټ اعلان کړی دی د پاکستان حکومت هم دغه متاثرینو د پاره د زلزلې نه چې کم خلک ډیر زیات متاثر شوي دي نو د غي د پاره د پاکستان حکومت هم یو ډیر غټ اعلان کړی دی خو د افسوس خبره ده چې ډیر غټ نقصان دغه زلزلې کړی دی سپیشلی په کونړ کې د افغانستان چې کم خار دی الته ډیره غټه تباہی شوې ده انتهایی غټه تباہی په کونړ کې شوې ده جی په تر اوسه پورې چې کم اپډیټس راځي جی نو د 1000 نواله د 1000 نه زیات کسان چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي په دغه زلزلہ کې د زر نه زیات کسان شهیدان شوي دي په زلزلہ کې او د 3000 نه زیات چې کوم دي هغه زخمیان دي او اوس هم لا سملبي کنستل کېږي س کورونه چې راپروتي د هغه ملبل رکیږي د هغه لاندې کې دي شي د دې شهیدانو تعداد نور هم سیوا شي نو الله پاک ته دغه شهیدانو ته په هغه جهان کې غټه مرتبه ورکي او په دې کې چې کم خلک پاتې نو الله پاک ته غیلا صبر ورکي ځکه دینه مخکې چې په بونیر کې کم سیلاب راغلی نو داسې خلکو پکې چې د کور یو بنده به پاتې او نو ټول به سیلاب وړلی وي نو دغه رنګ اوس په دغه کونړ کې دا واقعیا الته هم شوه چې د کور یو بنده نیم پاتې وي نو ټول چې کم دی هغه دغه زلزلہ کې دغه ملبه کې د کور راپروت وي ټول پکې وفات شي وي ټول پکې شهیدان شي وي او داسې کورونه پکې هم شته چې د ټول کور ټول بنديان چې کوم دی هغه په ملبه کې گیر شي وي دي نو د الله پاک د طرف ده د انسان پکې سنشته انسان په وس او په اختیار کې سنشته د الله پاک د طرف ده د الله پاک نه ډیر زیات استغفار کول پکار دی او په دې هم مطلب د الله پاک شکر وکړه پکار چې الله دې دین را باندې نور نه سخته یا الله دین را باندې نور نه سخته دا کړه تاسو وګورئ تقریبا دا کونړ یو مرګري میسج کړو چې په کم 12 بجو نه دا زلزلہ شروع شوه دا اورته 15 بجو پورې زلزلہ وقفن فوقتن بکیدا او بشو بیا بودري دا بیا بو شو 15 پورې لکه په کم شل منټه کم 12 نوالی سحر بانګونو مال 15 پورې لکه د شپې په دای باندې دغه قیامت راغله د شپې دغه کورونه را پروت دي د شپې دغه خلک په کورونو کې ود او ډایرک زلزلہ راغله ده او دغه خلکو باندې خپل کورونه را پروت دي جی خبر د جاوید افریدي چې کم دی د زلزلې زدکان چې کم دی کم د زلزلې نه متاثر خلک دي نو د غي د پاره د 10 میلیون روپو اعلان کړی دی جاوید افریدي د پېښور زلمی مالک او بل د پاکستان حکومت دا اعلان کړی دی چې کم شدید زخمی دي نو هغه ته مونږه ویزې نه بغیر په پاکستان کې انټری ورکو پاکستان هسپتالونو ته تاسو را وستې شي بغیر د ویزې نه نو د پاکستان حکومت ول هم یو غټ اعلان کړی چې بغیر ویزې نه تاسو په بارډر باندې وروړي دي چې کم سخت زخمیان دي کم شدید زخمیان دي نو تاسو پاکستان ته هسپتال ته وروړي شي بغیر د ویزو نه او جاوید افریدي ول هم غټ اعلان کړی ګورم تاسو لموي چې کم جاني نقصان وکنا هغه بیرته نه راګرځي مالی نقصان بیرته راوګرځي لکه چې کور را پروت وي حکومت ولا کور جوړ کی دغه ډونیشن ولا شي کور جوړ شي دغه غټي چې څومره هم ان جی اوز وی غي ورشي کور ولا جوړ کی خو چې کم جاني نقصان شي وي د چا پکې پلار وفات شوی د چا مور د چا خور د چا رور لکه مطلب د چا ټول خاندان نو دغه جاني نقصان هیڅ کم نشي راګرځولې نو الله پاک ته صبر ورکي الله پاک ته غي پزړونو باندې مطلب ډیر غټ صبر ولا الله پاک ورکا ډیر غټ غم دی دا غم په بونیر کې هم تیر شوس په افغانستان کې هم راغون الله پاک ته په پښتنو باندې رحم وکړي